اسلامیه کالج کې داخل شوم. نو په اولنۍ ورځ چې زه کالج ته لاړم نو زه په یو سیاسي میټینګ کې مې شرکت وکړو او په هغې کې مې خبرې مو کړې. یقینا زه ما ته چې اوس زموږ وختي سکندر خان دا خبره وکړه چې دا ځوانان راځي، نو بالکل د شکیل خان خبره چې ما ته هغه خپل ورکوټوالی او هغه خپل ځواني را یاد شي، نو ما ورته ویل چې دي زه به د کشرانو سره یو دوه خبرې خامخا کوم. داسې زه به چې د ډېره ګورې ما خیال دی چې د دې وطن اکثریت چې دي نو هغه د ځوانانو د پیغلو دي، خو د تیرو څو کالو نه ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې زمونږ د دې وطن دا ځوانان چې دي او دا پیغلې دوی په یو عجیبه طریقې سره بېلارې شوي دي، خلکو بېلارې کړي دي، د یو ټریک نه خوا کړي دي، د عقل فکر خبره ورته نه ښیي. نو دا ډېره ضروري ده چې ځوانان او پیغلې هغوی پولیټیسایز وي، هغوی ته دا پته وي چې زما په دې وطن کې څه دي، زما د وطن وسایل څه دي، زما د وطن مسایل څه دي، په دې باندې ځان پوه کړي او هم په دغه بنیاد باندې ځان ته چې کومه تګلاره ده هغه جوړه کړي. تاسو چې په دې نه یې پوه چې زمونږ د دې وطن تاریخ څه دی، زمونږ د دې وطن جغرافیه څه ده، زمونږ د وطن وسایل څه دي، زمونږ د وطن مسایل څه دي، نو چې په دې ټولو خبرو مونږ دا نه غواړو، مونږ به چېرې هم دا نه غواړو چې زمونږ دا کشران دا زمونږ بچي، زما په خپله زما زوی اوس یې د FSC امتحان پاس کړ، تاسو ټول زمونږ بچي یې، مونږ به چېرې هم دا ونه غواړو چې تاسو دې صرف زنده‌باد مرده‌باد کوئ، تاسو دې خپل سبق نه وایئ، تاسو دې د خپل مستقبل سوچ نه کوئ، داسې چېرې هم نه. مونږ به چېرې هم تاسو د داسې مقاصد دپاره استعمال نه کړو چې خدای مکه په هغې کې ستاسو فیوچر خراب شي، ستاسو مشرانو ته پکې تکلیف میلاو شي. مونږ به دا غواړو چې د وطن پال اول خو چې دا څومره ملګري بچیان نن شامل شو دوی ټولو ته مبارکي وایم او د دې خپل بچي ډېره مننه او ستاینه کومه چې زه دومره ستړې کړې ده. انشاءالله تعالی ډېر ژر به چې په پېښور یونیورسټۍ کې یا اسلامیه کالج دی یا نور یا په ډسټرکټ کې انشاءالله مونږ به تاسو سره یو. مونږ به دا غواړو چې د وطن پال سټوډنټ فیډریشن ملګري چې دی بچې چې دی چې هغه په تعلیم کې هم د ټولو نه مخکې، د وطن پال سټوډنټ فیډریشن بچې چې دی هغه په سپورټس کې هم د ټولو نه مخکې، هغه کې دومره سیاسي شعور وي چې سبا له هغه چا سره کینی خبره کوي د بدقسمتۍ نه نن سبا دا سیاست ټول کنځلو ته راغلی دی. نو مونږ به دا غواړو، زمونږ به دا خواهش وي چې تاسو به سیاست په کنځلو نه کوئ، تاسو به سیاست په منطق او په دلیل کوئ. تاسو چې چا سره بحث کوئ تاسو به ورته دلیل دی چې دا زموږ دلیل دی. او تاسو ډېر خوش قسمته یې چې زموږ ملي رهبر زموږ مرکزي چیرمین جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب مونږ تاسو له خدای یو داسې لیډر راکړی دی چې د هغه په کردار باندې او د هغه په لمن باندې هېڅ داغ نشته. دا خلک ټول لګیا دي یو بل پسې خبرې کوي، بدې ردې وایي، خو شکر دی الحمدلله تاسو خو ټول اوس نوي خلک کې بچیان په ټول په دې سوشل میډیا او په دې هغه باندې ډېر ښه پوهېږئ. تاسو به چېرې هم دا نه کتلې چې په محترم افتاب احمد خان شیرپور صاحب پسې بچا سپکه خبره کړي او هغوی چې د دې پښتون قام د خپل بچو څومره خدمت کړی دی ما خیال دی چې د هغې مثال نه میلاویږي. خبرې ډېرې زیاتې اوږدې دي، انشاءالله بار بار به میلاویږو، کینو به تاسو سره به سټډي سرکلې کوو، مجلسونه به کوو، ستاسو نه به اورو ځکه چې تاسو تازه ذهنونه تاسو سره ښه آیډیاز کیدی شي. نو انشاءالله چې مونږ او تاسو او بل دیمه خبره ده چې زمونږ او ستاسو ځوان لیډر سکندر حیات خان شیرپور صاحب زمونږ د صوبې چیرمین دی، هغه په خپل هم ډېر اکټیو سړی دی او ځوانانو سره ډېر ښه انټریکشن دی. نو انشاءالله تعالی پر روان
وختونو کې با تاسو سره ښه تفصیلا ناستې کېږي. تاسو به ګرځئ په دې وطن کې، په دې خپل ټول پښتونخوا کې ځان له به ملګري را پیدا کوئ د خپل سوچ او د فکر، او انشاءالله تعالی ډېر ژر به هغه ورځ راشي چې د دې پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې به د وطنپال سټوډنټ فېډریشن دا ټوپۍ ځلیږي. خدای مو ژوندي لره. الله پاک